السلام علیکم. بلډ پریشر څه ته ویل کېږي؟ ګوره زیاتره باندې چې کوم دی تاسو په معاشره کې د خلکو نه اورئ، د ډاکټرانو صاحبانو تاسو اورئ یا دا شان دی چې تاسو په کور کې به خامخا د بلډ پریشر یو بیمار وي که نه، نو تاسو اوس دا وپېژنئ چې بلډ پریشر څه ته ویل کېږي. یاره اکثر خلک کوي وایي زما بلډ پریشر سیوا شو، بعضې کسان وایي یاره وایي زما بلډ پریشر کم شو. اوس که چاته کې د بلډ پریشر سیوا کېږي دغه ته څه ویلی کېږي، که د بلډ پریشر کمیږي دغه ته بیا څه ویلی کېږي. نو راځئ دغه ټوټل معلومات چې کوم دی موږ به ستاسو سره په دې لیکچر کې ډسکس کوو. نو دلته کې موږ لیکلی چې بلډ پریشر معنا بلډ ویلی کېږي وینې ته، او پریشر معنا دباو. نو د وینې دباو څه ویلی کېږي؟ بلډ پریشر ویلی کېږي. خو دلته کې اوس موږ څه لیکلی ډیفینیشن لیکلی دی چې هغه پریشر چې دا اپلای کېږي له څه وجې نه، د بلډ وجې نه، په څه باندې؟ په آرټریز باندې. د آرټریز چې کوم والي په هغه باندې چې کوم پریشر اپلای کېږي د بلډ دغه ته ویلی کېږي بلډ پریشر. اوس تاسو یو مثال درکړم. دا زما سره یو ویسل دی، ټیک شو، دا زما سره یو ویسل دی، په دې کې زما سره څه موجود دی؟ په دې کې زما سره بلډ موجود دی، وینه په دې کې څه موجوده؟ په دې کې وینه موجوده ده. نو ګوره اوس زموږ سره چې دا وینه په څه باندې لګي؟ په درې آرټریز په والونو باندې لګي. دې ته ویلی کېږي څه ویلی کېږي؟ دې ته بلډ پریشر ویلی کېږي. دا وینه دا کم پریشر چې دی دا په څه باندې لګي؟ د آرټریز په وال باندې. دا آرټري ده او دا آرټري څه دي؟ دا آرټري وال دي. نو دا چې کله په دې باندې زموږ سره دا پریشر لګي د وینې دې ته ویلی کېږي بلډ پریشر. یعنې دلته کې موږ څه ویلي دي؟ پریشر اپلای بای بلډ، هغه پریشر چې دا زموږ سره اپلای کېږي د څه له وجې نه؟ د بلډ له وجې نه، په څه باندې؟ د آرټریز په وال باندې. دغه ته ویلی کېږي بلډ پریشر. دلته کې موږ لیکلي پارټس اف بلډ پریشر. دا بلډ پریشر څه شی؟ حصې. نو سیسټولیک دی او بل ډایسټولیک دی. نو سیسټولیک څه ته ویلی کېږي؟ سیسټولیک زموږ سره هغه پریشر چې په دې کې څه کېږي؟ هارټ کنټریکټ کېږي. د هارټ د کنټریکټ کېدو چې کوم پیز دی دغه ته ویلی کېږي سیسټولیک. یعنې ګوره دا مثال په طور باندې زما سره زړه دی، ټیک ده. اوس دا زړه چې کوم دا کنټریکټ کېږي، دا چې کله کنټریکټ شي نو وینه څه کوي؟ وینه پمپ کوي، وینه ولي. صحیح شو؟ دغه ته ویلی کېږي کنټریکشن پیز. نو دا زموږ سره شی دی، دې ته ویلی کېږي سیسټولیک، ټیک شو. بل دی زموږ سره ډایسټولیک پیز، هغه پریشر چې په دې کې زموږ سره هر څه کېږي؟ ریلیکس کېږي. زړه دا کار چې زموږ سره ځکه وینه پمپ کوي چاته باډي ته. نو ګوره اوس زموږ سره چې کله زړه څه شي دا کنټریکټ شي نو څه کوي؟ وینه ولي، ټیک شو. او چې کله زړه ریلیکس شي نو دې ته واپس راشي وینه راشي. نو دا زموږ څه دا ریلیکسیشن پیز دی. او دا چې کله کنټریکټ شي نو دې ته موږ وایو کنټریکشن پیز. نو په کنټریکشن پیز کې زموږ څه راځي؟ سیسټولیک راځي. او د ریلیکسیشن پیز کې زموږ سره راځي ډایسټولیک. اوس زموږ سره مینلی دا سیسټولیک چې کوم دی نارمل پریشر سوري زموږ سره دا د 120 mmHg او ډایسټولیک زموږ سره سوري 80 mmHg. 80 mmHg چې کوم دی زموږ سره ډایسټولیک دی او 120 mmHg چې کوم دی زموږ سره سیسټولیک دی. سره نارمل بلډ پریشر چې کوم دی دا بل انسان سوی دا به زموږ سره 120 to 80 mmHg. 120 to 80 mmHg چې کوم دی زموږ سره دی نارمل انسان سره بلډ پریشر دی. چې کوم نارمل بلډ پریشر چې کوم دی دا بل انسان سوی نو نارمل بلډ پریشر چې کوم دی انسان دا به زموږ سره 120 to 80 mmHg. 120 80 چې کوم دی دا زموږ سره دا زموږ سره یو نارمل بلډ پریشر دی. هم چې تاسو یو ډاکټر ته لاړ شئ هغه تاسو له بلډ پریشر چیک کړي او تاسو بلډ پریشر 120 80 وي تاسو بلډ پریشر نارمل بلډ پریشر دی، ټیک ده. کله چې زموږ بلډ پریشر د 120 80 نه سیوا کېږي دغه ته بیا موږ څه وایو؟ دغه ته ویلی کېږي هایپر ټینشن، ټیک شو. معنا دا شوه چې کله زموږ سره بلډ پریشر سیوا کېږي دغه ته ویلی کېږي هایپر ټینشن. یا دا شان کې تاسو که خیال هم کړی اکثر تاسو ډاکټر ته لاړ شئ که نه نو تاسو ته په شیټ باندې لیکي STN. د STN معنا سره هایپر ټینشن، ټیک ده. اوس دویم نمبر باندې چې کوم پوینټ دی نو دا دی هایپوټینشن. هایپوټینشن معنا دا ده کله چې زموږ سره څه کېږي؟ بلډ پریشر څه کېږي؟ کمیږي. دغه ته ویلی کېږي هایپوټینشن. ها حالت چې باقي زموږ سره بلډ پریشر خپل نارمل حد نه کمیږي دغه ته ویلی کېږي هایپوټینشن. او کله چې بلډ پریشر زموږ سره خپل نارمل حد نه سیوا کېږي دغه ته ویلی کېږي هایپر ټینشن، ټیک ده که نه. اوس دغه بلډ پریشر چې کله موږ په کوم ډیوایس باندې دغه کوو چې کوو دغه ته ویلی کېږي زموږ سره سپیګمومانومیټر. سپیګمومانومیټر زموږ سره هغه ډیوایس دی په کوم ډیوایس باندې چې موږ څه کوو؟ بلډ پریشر چیک کوو. که تاسو خیال کړئ د ډاکټر په ټیبل باندې داسې یو ډیوایس زموږ سره پروت وي او باقي هغه کې مرکري لګېدلی وي نو دغه ته موږ شی وایو دا ته موږ وایو سپیګمومانومیټر. یا چې کوم دی زموږ سره دا شانته کې د غړیال په شکل کې هم زموږ سره نن سبا دی دا د هم څه وایو؟ سپیګمومانومیټر وایو. او دا شانته کې خیال هم کړی نن سبا زموږ سره ډیجیټل هم راوتي دي چې زموږ سره انسو په طور باندې موږ څه ښیي؟ بلډ پریشر ښیي. نو دغه حالت ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو سپیګمومانومیټر. چې سپیګمومانومیټر زموږ سره هغه ډیوایس شو چې په کوم باندې موږ بلډ پریشر چیک کوو چې په دې کې زموږ سره دغه نمبر کری والا وي کوم چې ډاکټر سره په ټیبل باندې پروت وي. او دا شانته کې دا بل چې کوم دی زموږ سره څه وي؟ دا ډیجیټل وي. نو دا شو زموږ سره د بلډ پریشر په حوالې سره لیکچر. امید کوم تاسو به په دې باندې پوه شوي وئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په نوې ویډیو کې د نوې موضوع سره. د خدای په امان.